يمسه الا المطهرون. تاسو چې کله پاکي نوی حاصله کړي نو قرآن کریم مر اخله، موز مکه و موز ته نشي تللی چې کله د جنابت په حالت کې الله تعالی وفرمایل لا یمسه الا المطهرون، تاسو مه مس کوئ قرآن کریم خو الا المطهرون مگر په حالت د طهارت پاکی کې چې کله تاسو پاک شئ، چې تاسو غسل وکئ یا تاسو وضو او دس وکئ نو راشه قرآن کریم راواخله خپل تلاوت شروع کړه. چې کله تاسو غسل وکئ او د جنابت نه پاک شئ نو راشه مونځ ته ودرېږه، د الله تعالی ته سجده ولګوه. چې کله د جنابت نه د هغې نه پاک شئ نو راشه الله تعالی ته ودرېږه، نوافل ځان له وکړه، نفل وکړه. خو د ټولو نه مین څیز چې دی هغه د انسان د اعمالو دپاره صفایي ده، چې دی به څه د ده وجود بدن به صفا وي. الطهور شطر الایمان، چې دا د ایمان حصه ګڼلی شي صفایي. نو چې کله یو بني ادم صفایي وکړله نو ده به مونځ ته هم شوق پیدا شي، نوافلو ته به هم پیدا شي، نو قرآن کریم تلاوت ته به هم شوق پیدا شي. خو چې کله یو بني ادم هغه په جنابت کې دی نو هغه خو اول نه کېږي نه، او که کېږي نو زړه به ورته نه کېږي. نو موږ او تاسو ته نبي کریم صلی الله علیه وسلم ټولې طریقې راښودلې دي چې اودس کوې نو په کومه طریقه به کوې، که غسل کوې نو د هغه به څنګه طریقه به کوې. په غسل کې فرایض څو دي نو هغه فرایض موږ ته ښودلي دي چې په موږ غسل کې فرایض هغه داسې دي چې خولې ته اوبه اچول دي، پوزې ته په ټول وجود باندې اوبه اچول، نو هغه پیغمبر علیه الصلاة والسلام موږ ته وښودل. عایشه رضی الله تعالی عنها فرمایي چې کله به نبي کریم صلی الله علیه وسلم د غسل اراده وکړله نو نبي کریم صلی الله علیه وسلم به شروع داسې کوله چې اول به دواړه لاسونه دغه مړوندونو پورې وویځل. نبی کریم صلی الله علیه وسلم به دواړه لاسونه مړوندونو پورې وویځل، بیا به یې اودس کوو چې څنګه اودس سړی د مانځه لپاره کوي بس دغه شان اودس به پیغمبر علیه الصلاة والسلام وکړو، مخ وینځل او لیچې او سر مس او خپې دا به یې وکړل. نو چې کله به دا وکړل نو بیا به یې هغه لوښي ته لاس ورښکته کړو نو اوبه به یې راواغېستلې. چې کله به یې اوبه راواغېستلې نو د ویښتو دغه ویښونو ته به یې اوبه ورسولې، هلن دا به داسې ومږل کلکو چې د ویښونو ته اوبه ورسېدلې نو بیا پیغمبر علیه السلام په 3 لپې اوبه به راواخیستلې، په سر به خپل واړولې، په سر مبارک به یې واړولې، بیا په ښي طرف باندې او په ګس طرف دغه ترتیب باندې به پیغمبر علیه الصلاة والسلام په ټول بدن باندې اوبه چې دي هغه به یې 3 پېرې واچولې. او چې کله پیغمبر علیه الصلاة والسلام اوبه واچولې نو اودس د صرف اچول نه چې بس اوبه یې واچولې خبره ختمه، بیا به ورسره بدن مږه هم او د مږلو کې دا فایده وي چې کله هم سړی یو اعضا وینځي او پاس سره اوبه پې واړی نو کېدای شي دننه لکه مطلب سړی په سر باندې اوبه واړی نو د غوږ پکې نه لوند نه شي، یا داسې وي چې نوم چې دی دې ته پکې اوبه لاړې نه شي. نو نبي علیه الصلاة والسلام به څه کول، هغه چې کله د غسل لپاره اوبه دغه کړلې نو ټول وجود باندې به یې واړولې. او بیا فرمایي چې دا غسل واجبېږي نو په چا واجبېږي، دا په کوم حالت کې واجبېږي چې د غسل نه ته پاکي راولې، خو د غسل لپاره خامخا د اوبوي په هغې باندې به غسل په تا باندې لازمېږي. نو فرمایي حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها چې یو سړی راغی د نبي کریم صلی الله علیه وسلم نه یې تپوس وکړو د الله رسوله یو کس دی او هغه د شپې ودرې خوب کوي ځان له او ده باندې غسل وخت یې د سحر دی پاڅېدو نو په کپړو باندې وکتل نو په کپړو باندې لوندوالی هم دی، هغه ټوله دغه ورته وویله حالانکې په کپړو باندې چې کوم دی د منی هغه نجاست هغه دهلونه غونډې پې هم دي. وي ده ته خوب هم یا چې داسې خوب شیطاني خوب مې لیدلی دی نو په ده باندې غسل نبي علیه السلام په ده باندې غسل واجب دی. دی بیا څه کوي غسل به کوي لامبي به نبي کریم صلی بل کس باره کې تپوس وکړي که یو سړی داسې هغه د شپې ودرې خوب یې ولیدو خو دی سحر پاڅېدو نه په کپړو باندې څه لوندوالی شته دی نه د کپړو د منی هغه چافونه شته دی، هېڅ پې هم نه شته، ظاهري هېڅ علامت نشته دی چې در په کپړو باندې لګېدلی وي او دی راواخلې هېڅ پته ورته صرف د شیطان دوکه کول او ذهن کې ولی یو سوچ اچولی دی چې دا داسې ده دا داسې ده حالات داسې دي. خو دی چې سحر پاڅېدو کپړې وکتلې کپړې پاک دي صفا دي، نه پې هغه چافونه محسوسېږي
نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل په د باندې غسل واجب نه دی ځکه په کپړو باندې فاسس دخل نشته دی نور ظاهري اس هم نشته دی نو په د باندې غسل واجب نه دی ام سلیم یو بیبي د یو زنانه ده هغه ته تاسو کړی د الله رسول صلی الله علیه وسلم که ښځه دغه لوندوالی وویني او دغه لوندوالی محسوس کړي نو ادب وسې کې نبي علیه السلام وي دا هم فشان د هغه سړي په معامله کې ده څنګه چې دغه نارینه دی نو دغه شان بیا د زنانه هم ده دا به هم غسل کوي داسې نه ده چې زنانه ته فتح ولګېدل لوندوالی محسوس کو او ټول حالات یې ولیدل نو دې باندې څنګه چې په نارینه باندې غسل واجب دی نو دغه څرنګې په دغه زنانه باندې هم غسل واجب دی دا به هم کوي په دغه معامله کې دغه زنانه دا هم د سړي په مثال ده چې څنګه په سړي باندې غسل واجبېږي نو دغه شان په دغه زنانه باندې هم غسل واجبېږي داسې نه ده چې دا زنانه ته مستثنا ده دا ته لرې شوې دا پکې نه نه په دې باندې هم چې څنګه په نارینه باندې غسل واجب نو دغه څرنګې په دغه زنانه باندې هم غسل چې دا واجب دی او کوم سړی یا کومه یوه ښځه چې د خوب نه پاڅېدله او خپل کپړې وکتلې او په هغې لوندوالی چافونه محسوس کړو نو په هغې باندې چې غسل واجب دی او که لوندوالی او چافونه نه ښکارېدل نو بیا په غسل واجب نه دی بس که نارینه دی او که زنانه ده خو چې کله د خوب نه پاڅېدله او دې کپړو ته وکتل په کپړو باندې لوندوالی هم پروت دی لوندوالی نشته دی صرف هغه داغونه دي نو که دا نارینه ده او که دا زنانه ده که نارینه دی او که زنانه ده په دې به دواړو باندې غسل واجب دی دوی به غسل کوي دا هر څنګه وي خو بس په دې باندې بیا غسل بیا پکې دا نشته دی چې دا مني ډېره وه او دا کمه وه خو چې کله دې ته پته ولګېدله چې لوندوالی محسوس شو او هغه دغه ګندګۍ د منۍ او چافونه هغه ظاهر شو هغه ښکاره شو دې ته پته ولباس دې دواړه معنی که نارینه ده او که زنانه ده په دې دواړو باندې غسل واجب دی حضرت علی رضی الله عنه روایت کوي نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چا چې جنابت دې دی چې کله په سړي باندې غسل واوړي پلیتۍ ته چې کله جنابت دې دی نو فرمایي چې کله یو بني آدم دی په هغه باندې جنابت یې نو غسل کوي د یو ویښته برابر ځای هم اوچ پاتې شو نو د غسل ونه واته دې په ټول عمر پلیتۍ کې نو اوس موږ سوچ وکړو چې بعضې کسان وي هغه انسانانو ته اول نه د غسل فرایض ورله نه ورځي چې په غسل کې فرض کم دي چې فرض پاتې شو نو بیا خو ستا هېڅ هم ونه شول اول نه موږ ته د غسل فرض نه یاد چې دا فرض دا کم دي او څنګه دي په کومه طریقې سره به روژه کې به خولې ته اوبه اچوي نو څه طریقې سره به غړغړه کوي او په غیر روژه کې روژه نه وي نو هغې یا یو سړی دی بعضې ملګري داسې تفوس کوي چې یاره په ما باندې غسل اخته او د روژه هم ده زه کله سهار پېشمني د پاڅېدلم نو ما محسوسه کړه چې کپړې مې هم ګنده دي خو ما نه بیا وروسته بد نه راته هلته کې د پېشمنۍ ټایم دی بانګ را باندې وساتله نو که زه ځم او غسل کوم نو دلته کې دا نه پاتې کېږي پېشمنۍ د دې باره کې هم چاته یو اخمه مسله راځي هغه وام درته انشاءالله په خپل ځای باندې خو اوس د غسل باره کې نبي کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې چا نه د یو ویښته برابر ځای پاتې شو علي رضی الله عنه روایت کوي چې چا نه نبي علیه السلام وفرمایل چې په غسل کې چا نه یو ویښتو د هغې برابر ځای پاتې شو نو غسل یې ونه شو دی بیا هغه شانتې څنګه په لومړي حالت کې هغه شان دی بیا هم دی اگر که ظاهرا د خپل هغه جسه خپل اندامونه پاک کړله ګندګي ختمه کړله خو لیکن که د ده یو ویښتو هغه پاتې شوی دی نو د بیا څه دی غسل نه کېږي او علي رضی الله عنه 3 ځلې دا الفاظ وویل چې ما د خپل سر سره دښمني وکړه علي رضی الله عنه 3 پیرې فرله پسې د الفاظ وویل چې ما د خپل سر سره دښمني وکړله یعنې خپل سر مې وخوریو چې هسې نه زما په سر کې څه حصه اوچه پاتې نه شي ما د خپل سر سره دښمني وکړله د دې وجې مې خپل سر خریلی دی چې هسې نه زه غسل کومه او ویښته م ومږم هغې کې څه ځای پاتې شي هسې نه چې دغه شان په جنابت کې وخت تېر شي دومره احتیاط به یې کوو نو علي رضی الله عنه خو وایي 3 پیرې د الفاظ وویل ما د خپل سر سره دښمني وکړله خپل څه سره د خپل سر
اوس یو سړی دغه ته عذر دی، د عذر په بنا باندې لکه یو صحابه کرام رضی الله عنهم اجمعین یو سفر باندې تللی وو، نو په دې کې یو صحابي دی د هغه سر چې دی نو هغه زخمي دی، اوبه ورله ښه نه دي، نو چې کله دی یو ځای کې پړاو واچو شپه ده نو ده ته د غسل ضرورت راپېښ شو، نو بل ملګري نه صحابي نه تپوس وکړو یار دغسې مسله ده څه وکړم؟ نو هغه ویل نه خامخا به ته اوس اوبه به استعمالوې لامبې به ویل ټیک ده. چې کله هغه هغسې وکړل نو د ده خو سر کې زخم و او اوبه ورله ښې نه وي، نو چې کله دغه اوبه راواړولې په سر باندې سر زخم یې نور هم سیوا شو، د هغې نه دی وفات شو. چې کله رالل وفات نو موږ تبلیغ والا ورته کارګزاري وي، چې کله رالل نو نبي کریم صلی الله علیه وسلم تپوس کو فلانکې صحابي نشته، فلانکې نشته دی، فلانکې صحابي نشته دی، څه شو؟ صحابه کرام ورته وفرمیل الله رسول دغه شانې مسله راغلې ده، هغه باندې غسل واجب شوی نو هغه غسل کو او تفوس یې وکړو، نبي علیه الصلاة والسلام ورته وفرمیل دا خو تا قتل کړی. دا چې کله د مسلې پوره تحقیق مسلې پته راته نه وي نو هغه نه یې بیانول، نو اوس یو سړي ته عذر دی نو خو ځان له خبره ته که عذر نه وي نو بیا د یو ویښته برابر ځای سره هغه پاتې شو نو بالکل سره غسل نه کېږي، غسل یې ونه شو په جنابت کې به ګرځي، ورځې هم په جنابت کې او شپه هم په جنابت کې، ټول عمر او دغه شان جنابت کې ګرځي. او بیا فرمایي کوم کس جنابت غسل کوي نو هغه له پکار دی چې ټول بدن ته اوبه ورسوي، که د یو ویښته برابر ځای اوچ پاتې شو نو غسل یې ونه شو او دی د جهنم د اور مستحق شو. بیا اوس سړی په دې باندې سوچ وکړي چې فرمایي چې د کوم سړي هغه غسل وکړو او د ویښته برابر ځای دغه شان دی پرېښودو نو فرمایي دی د جهنم د اور مستحق جوړ شو، د جهنم مستحق. دا ولې دومره لوی واقع پرې راغلی دی؟ یو ویښته سي یو ویښته بس معمولي ځکه فرمایي دا جنابت ډېر پلیس څیز دی، جنابت ګندګي ده، فلیتي ده چې تا مونځ ته نه فرېږدي، تا د قرآن کریم تلاوت ته نه فرېږدي، تا بل د نیکۍ کار ته نه فرېږدي، ته د الله تعالی په پاکه ځمکه باندې ګرځې، جنابت کې ته جماعت ته نشي تللی، جماعت ته نشي تللی. او بیا چې کله په داسې ځای کې او دغه ته ځې او سبحاني ته ځې د هغې دپاره پکار دی چې تیمم بیا سړی ووهي، چې دا لږ ځای قدمونه واخلې چې دا درمانځي چې په دې باندې ته پاک لاړ شي. د اوبو ضرورت دی چې تا ته په جماعت کې وي نو د جماعت نه وځې ته او په جماعت کې تا ته جنابت په تبلیغ کې تللی سې روزه کې نو اوس هلته کې به څه کوې چې تا ته جماعت کې دننه ودې او جناب غسل در باندې واخلې نو بیا به داسې وکړي چې دغه جماعت کې دننه به ضرب ووهې 2 ضرب او د هغې دغه وکړي او ووځي لاړ شي خپل ځان له غسل وکړي بیا به راځي. نو فرمایي که د یو ویښته مطابق ځای یې پاتې شو نو دا سړی د اور مستحق دی بیا اور ته ځي، ځکه چې دا غسل نه دی شوی او چې غسل یې ونه شو نو د ټول عمر دغه شان دی پاتې شو. نو ډېر زیات کوشش کول پکار دی په غسل په ټایم کې، ډېر کوشش کول پکار دی. حضرت انس رضی الله عنه خدا یو لوی صحابي دی، لوی صحابي د پیغمبر علیه الصلاة والسلام خادم و. د یو اوږد حدیث کې فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ما ته فرمایي چې انسه د جنابت په غسل کې مبالغه کوه، انسه د جنابت په غسل کې څه کوه؟ په هغې کې مبالغه کوه چې کله ته غسل کوې نو په هغې کې یعنې غسل چې در باندې لازم شي نو فوراً بیا پکې کیسې مه کوه، بس لامبه، او چې کله لامبې نو په هغې کې هم بیا مبالغه کوه. بېشکه ته د لامبلو د ځای نه په داسې حالت کې به راوځې چې هېڅ ګناه به هم په تا پاتې نه وي، یعنې یو چې کله ته غسل وکړې نو په تا به یو ګناه هم پاتې نه شي. د ګناهونو نه مراد فرمایي چې صغیره یعنې واړه ګناهونه دي، چې کله غسل وکړې ستا د ګناهونه ورېږدل، خو هغه ګناهونه صغیره ګناهونه اوس په تا باندې پردی حق دی نو هغه په غسل سره نه وځي. موږ ورځ ویلي په بیان کې چې پردی حق دا په تسبیح په سبحان الله په لا اله سره نه ختمېږي، دا چې څو پورې تا ورکړی نه دی هسې نه ختمېږي. دا نو انس رضی الله تعالی عنه فرمایي چې ما عرض وکړو چې یا رسول الله د غسل کې د مبالغې طریقه څه ده، څنګه څه طریقه د مبالغه څنګه کوو؟
نبی کریم صلی الله علیه وسلم راته وفرمایل طریقې دا ده چې د ویښتو ویښونه چې دي دا لمدوئ، بدن ښه صفا کوئ. د غسل په وخت کې د بدن صفایي په مږلو سره مستحب ده. ستاسو هغه مسله وختینه کوله، هغه مسله پکې راغله چې د غسل مږل چې کوم دي که نه دا مستحب دي. بیا مستحب دي ځکه که ته پر ډایرکټ په وجود باندې وواړئ نو خو بیا داسې به وبهېږي. خو چې کله ته اندامونه ومږې نو چې کوم اندام دی او دا ته داسې ومږو نو د ویښتو د ویښونو ته هم اوبه لاړل. نو مبالغه دې ته انس رضی الله تعالی عنه ته فرمایي، نبي علیه السلام ته فرمایي چې بدن ښه صفا کوه او په مږلو سره دا سره مستحب دي. ځکه چې ښه صفایي په دې سره راځي، صرف په اوبو اچولو سره خو صفایي راځي نه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د شفقت په طور باندې وفرمایل چې ای بچوړیا، ای زما بچوړیا، که ته هر وخت په اوداسه کې اوسېدی شي نو ډېره ښه ده. دا هم مستحب دي ځکه چې د اودس په حالت کې چې څوک مړ شي نو هغه د شهادت ثواب به عمومي، هغه د شهادت ثواب به عمومي. نو اوس د غسل یو څو اهمې مسلې داسې دي. لومبۍ مسله په غسل کې چې د اوبو اچولو کې به نه ډېر زیاتې کوي نه به ډېر کمې کوي، اسراف هم نه کوي. ان المبذرین کانوا مع الشیاطین، چې دا ډېره زیاتې به هم په اوبو کې نه کوي. او یو ځای کې مې کتل چې کوم سړی اسراف کې اوبو زیاتې لګي نو د ده په کور کې مال زیات لګي، د ده په کور کې به خرچه زیاته لګي. بیا چې کوم سړی په اوبو څه کوي اوبو باندې اسراف کوي یعنې اوبه زیاتې تویي، نو په غسل په ټایم کې اوبه نه دومره کم استعمالول چې ستا پې غسل ونه شي او نه دومره زیاتې چې هغه ته ډېرې زیاتې بې حد نه زیاتې کړو. نو دومره اوبه چې بس ستا پې غسل کېږي. او د غسل په ټایم کې دی به قبلې ته هم مخکې نه او خبرې به هم نه کوي، یعنې بل چا سره به هېڅ خبرې هم نه کوي د غسل په ځای کې. او چې کله غسل وکړي نو خپل شرمګاه چې دی هغه د پټ کړي، یعنې داسې فریدي دي نه، بیا خپل ځان څه کړي پرده کې دي کړي او دلیا یې څه څیز دې راوړي ځان دې پې وچ کړي. دا دویمه مسله چې کله ښځه زنانه که نارینه وي که زنانه، خو زیات تر بنګړي خو د زنانو لاس ته وي، سړي خو ګړی واچوي ګوتی اچوي. خو زنانه چې کومې دي نو هغوی کله ګوتی اچولي یا ګړی وي یا په لاس باندې بنګړي وي، نو چې کله په لاس بنګړي وي او دا بنګړي تنګ وي، دغه زنانه ده چې د غسل په ټایم کې دا بنګړي داسې شاته مخته بوځي او لاندې ځای داسې دا د اومګي، یا که ګوتی وي نو دا ګوتی د یا مخکې کي نو دا ځای د اومګي، او ګوتی کولاوي وي نو په ځای باندې داسې تاو راتاو کړي نو هم څه اوبه به لاندې لاړې شي. دویمه مسله دا ده چې د زنانه په دغه طریقې سره د خپل د اندامونه چې دا ومینځي. او دریمه مسله کله که سړی د خپلې ښځې سره په یوه شپه کې مثلا یو پېرې کوروالی وکړي نو هم او که نه یو پېره نه دوه پېرې کوروالی وکړو یا درې پېرې وکړو او د بیا هغې نه بعد یو پېره ولامبل نو دا د درې واړو دپاره دا کافي دی. داسې نه ده مطلب درې پېرې یو سړي کوروالی کړلی د خپلې بیبي سره او دی اوس په یو ځل باندې یو پېره به ولامبي نو چې وجود وچ شي نو بیا به لامبي نه، بس درې پېرې کوروالی کړی دی او درې پېرې څه دی بیا په اخره کې په یو ځل ولامبل، بس خبره ختمه شوله. او بله مسله که یو سړي باندې جنابت غسل و نو دله څه خوړل او څکل یا داسې وي چې اول د دې لاسونه وویځي او بیا د خوله کنګال کړي نو بیا د خوراک څښاک وکړي. د وختي مسله دی نه مخکې موږ وویله چې کله مثلا دا روژه کې دا مسلې بیا ډېر راځي چې کله روژه وي او د سحر پاسې پښمنه ټایم وي که اوس دی غسل کوي نو هلته کې بیا ټایم ته رانځي نو دی به داسې ترتیب وکړي چې اول خو به دواړه لاسونه ښکلې ووینځي او بیا خوله دې کنګال کړي، بس هغه نه بعد د خوراک بیا وکړي. بله مسله چې غسل کوونکي ته پکار دی چې اول په زړه کې د غسل اراده وکړي، بیا به دواړه لاسونه ووینځي تر مړوندونو پورې ووینځي او بیا د استنجا وکړي او چې په کوم ځای باندې ګندګي لګېدل هغه ځای د ووینځي. بیا که د بدن چې په کوم بدن دا سره چې په بدن باندې په کوم ځای باندې ګندګي لګېدل هغه د ووینځي. بیا د اودس وکړي، د اوداسه نه پس 3 ځله خولې ته اوبه واچوي. که روژه نه وي نو غړغړه به کړي
روژه یې وه نو دا غړغړه به نه کړي، بیا د هغې نه پس 3 فیرې پوزې ته اوبه واچوي او 3 فیرې هغه د خپلې پوزې ته چې دی نه اوبه واچوي. که روژه نه وه نو اوبه به راښکي، اوبه به راښکي ځانته، او که روژه یې وه نو دا اوبه به راښکي نه، بیا دې په سر باندې اوبه واچوي او بیا دې په دواړو اوبو باندې او بیا دې څه وکړي، ځان د خپل وجود چې دی هغه د ومږي. نو چې کله دې داسې وکړي خپل وجود چې دی هغه ومږي، صحیح شو؟ نو چې کله د خپل وجود ومږو نو په هغې سره ټول ځایونه چې دي هغې ته اوبه ورسېږي او دغه رنګې غوږ شو او داسې نوم شو. او چې کله دې غسل کوي نو دې په داسې طریقه باندې وکړي چې دې داسې چې کله مخ باندې اوبه اچي دا خو د اودسو په راځو کې بیا داسې راځي چې کله غسل کوي نو دې سترګې له ډېر زور نه ورکړي چې بس سترګې پټې کړي او شونډې نه، سترګې بیخي زور دی نه ورکړي، ځکه کېدای شي دا بلایي حصه چې کومه ده دا اوچه پاتې شي. نو دې د نرمه غونه کې سترګې دې پټې کړي داسې او ډېر نه چې اوبه ورته ورسېږي دې درمیانو ته، صحیح شو؟ نو هغې نه بعد بیا داسې نوم شو یا مطلب بره سړی اوبه اچي نو دا ترخونه پاتې کېږي یا بل یو اندام داسې وي چې هغې ته اوبه نه رسي. نو په دې وجه باندې ټول وجود ته چې اوبه رسوي نو ټول وجود خپلې ومږه او بیا داسې چې دا ګوتې چې دا یو بل کې داسې ورکړه کېدای شي که په دې کې دا ځایونه اوچ پاتې شوي دا به مخکې لاس وینځلې هم وي، خو که مثال په طور بیا هم انسان دی کمزوری دی که څه شک په بنا باندې ځای پاتې شوي نو هغه به ترېنه ختم شي، یا داسې چې نوکونو لاندې ځای نو هغې ته اوبه ورسي په دې ترتیب سره. بله مسله دا ده چې د غسل په ټایم کې به قبلې ته هم نه مخکوي، خبرې به هم نه کوي او د غسل هغې نه بعد د بلکل فورا د ځان پټ کړي، یعنې جامې به زر اچي خپل عورت ته به نه ګوري بغیر ضرورت نه، چې ضرورت نشته نو خپل عورت ته هم نه ګوري. او بله مسله که په ټول بدن کې د یو ویښته هومره ځای اوچ پاتې شو نو غسل یې نه کېږي او دغه شان که خوله یا پوزې ته اوبه اچول هیر شو بیا هم غسل ونه شو. که یو ویښته پاتې شو موږ د ویښته ذکر وکړو او که د پوزې او د خولې ته اوبه اچول پاتې شو ځکه فرض دي نو بیا هم غسل نه کېږي. بله مسله دا ده که په نوکونو کې زنانه چې دي هغې اوړه اغږي نو که په دې نوکونو کې اوړه لګېدلي وي او دا نوکونه اوچ شو یا بل څه داسې دغه وي دا اوړه اوچ شوي دي او د نوکون لاندې اوبه ونه رسېدي نو غسل بیا ونه شو. او په دې مرض کې اکثر ډېرې زنانه ګرفتارې دي، زنانې هغوی ته فتن یې خو اوړه واغږي او لاسونه بس دغه شانې پرېږدي هسې اوبه دغه کې پاسه واړئ هغه ډېر اوړه ترېنه ختم شي، خو لیکن کله چې د نوکونو د لاندې پاتې شو او دا کلک شو نو دا خو بیا داسې نه مثال د الفای دا خو بیا کلک شي، نو چې کله هغه اوړه کلک شو نو بیا داسې نه لرې کېږي په اسان هغه به خپلې ومږي. نو دغه زنانه چې کله داسې ترتیب وکړي چې اوړه واغږي او نو دا نوکونه د خپلې صفا کړي چې په هغې کې بیا دې ته څه اوبه ورته ورسېږي. او نهمه مسله دا ده چې دغه زنانه او که نارینه دی ډېر په غوږ او نوم کې هم خیال کوي چې اوبه ورسي بیا به غسل نه کېږي، چې غوږ شو یا نوم شو دې ته هم اوبه اچول پکار دي. لسم که په غاښونو کې اوس غاښونه دي نو په دې کې داسې انښتې وي چې د غاښ هغه حصه چې کومه ده هغه نه لوندېږي، لمده نه شي، یعنې په غاښ کې انښته دی داسې دی چې د هغه ځای اوچ پاتې کېږي. نو ډېر اول نه په دې باندې سوچ او فکر وکړي چې هغه به څنګه نغرې په څه طریقې سره د غاښ نه وباسي، بیا د خولې ته اوبه واچوي او غاړه دې وکړي خپل دغه د ځان له برابر کړي چې اسود لرې شي، هغې نه بعد بیا څه وکړي نور اندامونه دې وویسي. یولسمه مسله چې په تندي باندې اکثر زنانه ودغونه کې لګولي ټینګ او کلک څیزي نو هغه ځای چې دا کلک وي نو هغه اوبه نه اخلي. د کمې زنانه په تندي باندې دا څیز لګېدلی وي چې د ویښتو کې یا په ویښتو کې داسې زنانه څه څیز لګي چې هغې سره د ویښته کلک شي اوبه نه اخلي، نو که دغه زنانه لګولي په تندي باندې وي او یا په ویښتو کې وي او که دغه ویښتو هغې ته اوبه ونه رسېدلې یعنې لوندوالی یا بل څه رنګ یې لګولی په نوکونو باندې او اوبه ورته ونه رسېدلې نو دغه زنانه بیا هم دا غسل نه کېږي. دا به ټول اندامونه چې دا به لمدوي او نو که دی په تندي باندې هغه د الفای په شان څیز ونه کوي یا چې کله په تندي ولګي بیا اوبه نه ځي ورته یا په ویښتو باندې ولګي
چې وخت کله شي بیا خو بنځي ورته نو دغه زنانه په دې باندې ډیر سوچ کوي چې اسنه چې ټول منځونه تباہ او برباد شي ټول عمل پکې نه لونی شپه کې تهجد لفاسي او الته باید په جنابت کې یو سړی به شپې ته کاله عبادت کړي یو مز باندې قبول نشي یو مز ولې باندې قبلېږي په دې باندې اول چې یو سړی جنابت کې نو کده زر فیر او د سوکي څه فائدہ خو نشته ځکه فلید اول ته غسل وکا ځان خپل صفا کا ولامبا درې فرض دا پکې ادا کا بیا ټول وجود باندې واچو وجود همغه ان بعد راشه نفلتو درې کا ځان یو سړی دا نه کې غسل فرض دا خلیته ونی دی چولې یا سويخته اوچ پاتې شوی دی او اندام اوچ پاتې شوی دی نو کدی راشه منځنه کې نو د جنابت کې مغه څه صفات په دې وجه باندې په غسل کې ډیر احتیاط پکار دی کناري نه وي او کزنا نه وي او بیا کو خپل کشرانو ته په دې باندې هغه ته ویل پکار وي طریقه ورته خودل پکار وي اکثر د ملامتیا دی وجه نه سو تفوس نه کوي نو چې نه کوي هغه تخت شان دی پاتې شي فکردار چې په دې خبرو باندې او تاسو له دې غور او فکر وکړو او دا وورو په صحیح طریقې سره په خپل به هم ځان پوه کړو خپل کشر ته هم وایي په دې کې ملامتیا نشي د دین خبره ده دې کې اسم ملامتیا نشته الله تعالی دې په عمل